آریان باربیکیو اینڈ ریسټورنټ په کراچۍ، اسلام آباد او ابوظبي کې د کامیابی وروسته د بونیر په مرکزی او تجارتي بازار سواړی کې د ریسټورنټ پرانسته وکړه. د آریان باربیکیو اینڈ ریسټورنټ باقاعده پرانسته سابقه مینې شیر اکبر خان، امیدوار پی کے 26 بختیار علی خان، سابقه ایم پی اے کیسر ولی خان، سابقه مشیر وزیر اعلی سرزمین خان او د بونیر کاروباري او سماجی خلکو وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت د ریسټورنټ مالک او منیجنګ ډایرکټر امین الحق وی چې موږ په ابوظبي، کراچۍ او اسلام آباد کې ریسټورنټس کړي او اوس د هغې تجربې، ذایقې او کاریګرو سره مو په سواړی کې آریان باربیکیو اینډ ریسټورنټ سټارټ کړو. هغوی ووی چې موږ د بونیر خلکو له دعوت ورکوو چې راشئ او زموږ د ذایقه‌دارو باربیکیو خوندونه واخلئ. بونیر خو مطلب دا دی چې غټ بونیر دی، د باربیکیو سیستم به خو چونکې په خپله زما 24 سال په یو اے کې وشو، په دوبۍ کې، او مسافري مې وکړه. هلته مې هم رسټورنټ کولاو کړی و، په کراچۍ کې هم زموږ رسټورنټ و. زما خواهش دا و چې زه په خپل کلي، په خپله علاقه کې داسې یو رسټورنټ یو ځای کولاو کړم چې هغه د هر قسم خلکو دپاره وي. هغې ته د وی آی پي نه وی آی پي هم راتلی شي او د غریب نه غریب هم راتلی شي. د الریان د رسټورنټ په باره کې د دې د سپیشلټي په باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې زموږ سپیشلټي د باربیکو او د فاسټ فوډ هم ده. کړایانې هو هم دي، خو کړایانې خو هر ځای ملاویږي، خو سپیشلي د فاسټ فوډ او د باربیکو زموږ چې کوم کاریګر دي نو هغه دوبۍ کې هم کار کړلی، زموږ په رسټورنټو کې، په کراچۍ کې هم کړلی، په اسلام آباد کې هم کړلی. نو انشاءالله چې امید د الله نه لرم چې موږ به ستاسو په معیار باندې ځان پوره کړو. میډیا سره د خبرو په وخت بختیار علي خان، شیر اکبر خان او کیسر ولی خان وی چې په بونیر کې داسې ریسټورنټ په اول ځل سټارټ شو چېرته چې به د سوات، مردان او اسلام آباد په شان اعلی قسم کانې میلاویږي. هغوی وی چې په سواړی کې د داسې ریسټورنټ پرانسته د بونیر د خلکو دپاره نیک شګون دی، چېرته چې هغوی د خپلو میلمنو سره په ارام د اعلی قسم کانو خوندونه اخیستی شي. شیر اکبر خان وی چې کاروبار کول د پیغمبرانو پیشه ده، د ملک معیشت خراب دی او ځوان کله پکار دی چې داسې رنګه کاروبارونه سټارټ کړي او د ملک په معیشت ښه کولو کې خپله برخه واچوي. دا خو یو ښه اقدام دی، ځکه چې دا زمونږ د سوارۍ بازار چې دی یا دا سوارۍ چې ده دا د ټول بونیر مرکزیت دی، او دا نن چې د کوم چې اوپننګ وشو دا د دې بونیر د ولس او د دې ضرورت ډېر زیات تاوان و، ځکه چې دې کې داسې زما په خیال چې د خوراک سټارټ او ډېر لوی کمۍ وپکې او کمۍ پکې نور هم داسې شته چې د ښه د سټنډرډ هوټل جوړ شي او په هغې کې مطلب دا دی چې هغې ته هم داسې لوکیشن او مطلب دا دی چې په هغې خرچه مرچه وشي، ځکه چې د بار نه خلک راځي او دلته د اوسېدو د پاتې کېدو د رهایش ډېر لوی تکلیف او دا نن کوم د دې هوټل کوم دغه چې وشو اوپننګ دې کې ما دا اورېدلې چې د بار نه کوک راغلي دي او ډېر لوی په دې اخلي پخلي کې او په دې کې ډېر لوی مهارت لري. الریان باربیکیو ریسټورنټ چې کوم جوړ شو دا په بونیر کې یو ډېر ښه خوشایند اقدام دی. زموږ په دې بونیر کې زموږ چې چېرته میلمه راشي زموږ سوچ کو چې دی به سوات ته بیایو که په کومه مخه به بیایو، دلته هغه فیسیلیټیز او هغه سیسټم په هغې طریقه نشته چې کوم مطلب د میلمه لپاره پکاري. نو موږ میلمه یا د دې نه سوات ته روانو بیایو، یا بټخیلې ته بیایو، چکدرې ته، او یا مردان ته بیایو. نو نن د الله فضل دی چې دا دوی کوم اقدام وکړو دا د بونیر دپاره ډېر زبردست دی، د بونیر د عوامو دپاره او زموږ دپاره یو ډېر غټ سهولت هم دی. خو زموږ 2-4 روپیو په تیلو لګی دی، ټایم به ټایم زموږ ځای کې هغه به راته هم بچتي او د دې سره سره هغه پیسې به راته هم بچت کېږي او دوی چې بیا دلته کوم فیسیلیټیز ورکړي د فیملي دپاره کوم حال سیسټم عام چې کوم د دوی حالونو کوم سیسټم دی یا د دوی د خوراک کوم سیسټم دی، نو انشاءالله چې دې سره به د ټول بونیر عوامو ته چې دا کوم ریلیف او کوم خوشحالي پرې را روانه ده نو دا به زموږ د ټولو دپاره یو ډېره زبردستي او انشاءالله
چې دا په دې کې زینه چې دوی دا کم خبره زموږ سره وکړه، دوی دا کم خوراک تیاری او دوی کم معیار او مقدار کم خبره کی او دوی دا سیس خپل برقرار وساته ان شاء الله چې د مستقبل لپاره دا یو ډیر غټ او دلته دا یو ډیر غټه انډستری هم جوړې دي شي هوټلینګ او یا ریسټورنټ. خو بهرحال دلته زموږ ټول خلک چې د بونیر خپل د میلمنو نه علاوه هم ټول بار علاقو ته د خوراکونو لپاره موږ په خپله چې چېرته سم خوراک د مو شوق وشي نو بار ته ځو، نو چې دلته موږ ته میلاویږي نو د بار هغه تکلیف زموږ د خپل ځان دپاره به هم ختم شي. نن چې د دې هوټل افتتاح وشو دې کې چې څومره د بونیر مشران دي هغې په دې افتتاح کې شرکت وکړو. الله تعالی دې دا هوټل چې دی دې کې د الله تعالی برکت ور واچوي، خیر دې پکې ور واچوي. الله تعالی دا د دې دپاره د خوشحالۍ د کامیابۍ یو ذریعه وګرځي او دا د دې علاقې د ترقۍ هم یو ذریعه وګرځي.